الله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا زد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حاضرینو عزتمندو مسلمانانو ورونو، د الله رب العزت په احکاماتو کې مختلف قسم احکامات الله پاک فرض کړی دي. دار یو حکم خپل پیدا دا او خپل حکمت دی. باغی احکامات شرعیو کې یو حکم دی د اضواحیو او د قربانو. قربانی دا یو رسم نه دی، یو رواج نه دی، دا د شریعت د احکاماتو نه یو حکم دی. زمنګ مذهب دا دی د امام ابو حنیفه رحمه الله چې قربانی چې دا واجب ده. واجب دی ته وای چې دا په حکم کې خود فرض نخکته خو په عمل کې د فرض سره یو شان نه. سمانا د فرض منکر هغه کافری، د واجب منکر هغه ګناهګاری، خو کافر ورته نشي ویلې. باقی په عمل کې دواړه یو شان حکم لري. څنګه چې فرض داغه تعمیل لازمی دی، ضروری دی، نو د واجب تعمیل هم ضروری او لازمی دی. که یو سړی فرض پریری سره د وسه او د طاقت، نو هغه مجرم دی، ګناهګار دی. که واجب پریدي نو هغه هم په ترک د واجب او ګناهګار جوړیږي. د احناف مذهب دی چې امر چې خالی د قرینه صارفینا نو دا د وجوب د پاره دی. د قران عظیم حکم دی چې فصل لربک وانحر، مز د رب د پاره کوا، نو قربانی هم د رب د پاره کوا. نو وانحر امر دی او امر د وجوب د پاره، نو قربانی چې دا واجب ده. د دې وجوب د قران د دې آیت نه معلومیږي.
دارنګه د نور احادیث نوم د دې وجوب معلومیږي چې قربانی واجب ده چې واجب شو پچا واجب ده نو قربانی په هر مسلمان عاقل بالغ مقیم باندې واجب ده چې صاحب نصابی صاحب استطاعتی څه مطلب قربانی په مسلمان واجب ده په کافر باندې قربانی نه زکه چې کافر اهل خطاب نه دی کاغه قربانی اوم کی نو داغه قربانی غله سپیدا نه ور کوي زکه د ټول نمخ کی ایمان ضروری دی نو کافر باندې قربانی زکه نشتا چې هغه ایمان نه دی راوړي کاغه اوم کی نو پیدا نه ور کوي اله به پیدا ور کوي چې مخ کی ایمان راوړي عاقل بالغ لیونی باندې قربانی نه او په ماشوم باندې قربانی نشتا او دارنګي چې مقیمی مسافر نه په مسافر باندې قربانی نه څنګه چې مسافر باندې جمعه واجب نه ده دغه شان د اختر موس په واجب نه ده نو په مسافر باندې قربانی هم واجب نه ده خود مسافر نزان پوهه کوي یو زمنګ د عوامو په اصطلاح کې مسافری یو د شریعت په احکاماتو کې مسافری عوام خو چې یو سړی د کلی نه بهر دی کبل کلی کې اوسېږي وای دا مسافر دی الته کور دی الته کاروبار دی وای دا مسافر دی ځکه د پلانی علاقې دی او دلته راغلی دی اوسېږي دا مسافر دی یو سړی د خپل ملک نه بهر ملک کې اوسېږي کاروبار کوي خمالداري نو دا مسافر دی د عوامو په اصطلاح کې دا مسافر دی خو شریعت کې دا مسافر نه شریعت کې مسافر هغه چاته وای چې هغه د خپل کور نه د سفر په اراده باندې وځي او هغه یو ځای کې پاتم دی خو چې د پنځل ورځې نه کم د پاتې کېدو اراده بیا زی بل ځای لزی یا واپس راځي نو دا به مسافر حسابيږي دومره لري د ستلو اراده چې هغه د سفر اندازې ترسي اتصلويخ میل دي چې دومره لري پورې د سفر اراده نو د مسافر دی کدینه سیوای خلا خدای مسافر به کدینه کمی نو بیا مسافر نه دی خو کده لال او یو ځای کې اوسېږي یال ته پات کیږي میاشت تیرې شل ورځې تیرې دو درې میاشت تیرې نو دا مسافر نه دی په شریعت کې دا مقیم دی ځکه د الته د اقامت او د پات کېدو اراده کړې ده مسافر هغه ته وایي چې د یو ځای کې د 15 ورځې نه سیوا نه تیرې 15 نه تیرې 15 نه کم تیرې نو دا به مسافری نو په مسافر باندې قربانی نشتا مقیم سړی باندې قربانی ده یو سړی مالدار دی خو مسافر دی په کلی او وطن باندې نه دی په سفر کې روان دی نو په دې مسافر باندې قربانی واجب نه ده او بل بدای چې قربانی په هغه سړی واجب ده چې هغه صاحب نصابی غریب او عاجز نه کله یو سړی وس نه کیږي د قربانای نو په هغه باندې قربانی واجب نه ده نصاب د قربانای هغه دی کم نصاب چې د زکات د پاره دی کم نصاب چې د صدقۃ الفطر او د سرسایې د پاره دی ما غ نصاب د قربانای د پاره هم دی خو صرف دومره فرقو چې زکات کې یو سړی نن مالدار شو نو سحر پاغه زکات نشتا میاش پس پاغه زکات نه شپږ میاشتې و میاشتې پس په زکات نه چې د نن صاحب نصاب وګرځید مالدار شو نو د په مال کې به یو کال بعد په د زکات لازمیږي د نصاب نه پس چې کال تیر شي خود دې دا معنی نه ده چې 12 روپۍ د کال تیریږي مینس کې کمیږي سیوا کېږي څه خبره نه خو چې اخر ورځ چې کم ورځ باندې د مالدار شوی دی صاحب نصاب ګرځیدل دی د دغه ورځ نوالی تر اخر ورځ بیا راتلو پورې ک بیا د سره نصاب برابرونه دی به زکات ورکړي د صاحب نصاب دی نو دا چې صاحب نصابی نو کال بعد زکات دی داریک او پورن نه قربانی مسله او د سرسایي مسله دی کی حولان د حول تیرې دل د کال لازمی نه دی
یو سړی دی چې هغه نن مالدار شو سبا اختری چا ولا قرض او هغه راوته یا میراث وته میلاو شو پلار مړ شو یا مطلب چا ولا خیرات او صدقه ورکړو د په نصاب ته ورسېدا نو چې نن مالدار شو سبا اختری سبا په قرباني واجب ده د اختر پر ورځ باندې مالدار شو نو بل ورځ په قرباني واجب ده ځکه لوی اختر 3 ورځې پورې کیږي نو کده د اختر په 3 مرزم د نور پریوتونه مخکې او تمال ملاو شو قرباني په واجبي دی کی حولان د حول ضروری نه دی کال تیرې دل لازمی نه دی صرف د فرق دی نور ماغه نصاب دی کم نصاب چې د زکات دی غریب باندې قرباني زکه واجب نه ده چې هغه ځان له غریب د خلکو نه سوال کوي په قرباني خو ډېرې پیسې لګي هغه ځان له محتاج دی د خپل خېټې د پاره نه مومنو قرباني به د کم زنه وکړي په غریب باندې نه قرباني شته نه سرسایه شته نه زکات شته نه حج شته د دې تعلق د هغه چا سره دی چې چاله الله وسور کړي قران عظیم کې الله پاک فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نور کوي الله پاک هیڅ یو نفس تا مگر د هغه د وس مناسب د هغه د وس مطابق سمرا چې د انسان وس ده نو دومره الله پاک پاغه بوج غورځي الله پاک دا نوې کستا وس کیږي او کنه کیږي خو خامخا بیت الله لبرازي حج بکې دا نوې کستا وس کیږي او کنه کیږي نو خامخا چې د نو زکات باور کې زکات خو دې د پاره دی چې غریب سره امداد وشي نو چې ته غریب نو ته به څنګه د غریب سره کې ته ځان له غریب سرسایه د غریب سره مرسته او امداد دی نو چې ته ځان له غریب نو طالب بل څوک سرسایه درکې نو ته باغ اخلي نو تخپل سرسایه بیا سلا ورکې قرباني هم دا غمانه ده خوشحالي ده اختر دی د خوراک او د اسکا کورزيري نو ته غریب سره تعاون وکا نو چې هغه خپل قرباني وکړه نو ته بچا سره تعاون کې او دا ټیک د خوراک او د اسکا او د خوشحالي ورځي دي خو غریب ته خدا د غم رز جوړیږي چې داغه وس نه کیږي او بیا خاص کر په دې زمانہ کې سو قرض هم نه ور کوي کوئی قرباني را باندې فراله او را کړی پیسې نور سړی به می کوه کنه ما ځان له وس نه کیږي نو طالب به کم زنه در نو غریب باندې قرباني واجب نه ده خو ګوره یو خبره واوري واجب خو په نه ده خو که یو غریب سړی هغه وي چې زه کومه مړه زما دا غریبی نه ختمیږي ټول عمر دا غریبی دا ز قربانی کوما نو کده غریبم دې نو د قربانی باندې د ثواب ملاويږي ثواب خوشته کنه لکه مسافر باندې جمعه واجب نه ده مسافر باندې د اختر موضوع واجب نه ده خو کده وی چې زه د جمعه ورځ د مانځله زما ثواب ملاويږي کنه دی وی د اختر ورځ د زه د اختر موز لازمه نو ثواب ملاويږي نو که یو غریب باندې قرباني واجب نه ده او دې قرباني وکي نو ثواب ملاويږي صرف دومره خبره ده چې کوی نه کې نه ګناګاریږي نه بس دا دومره غټه مسله نه ده چې کني بس تابانه نشته او تابانه نشته چې وس د کیږي او ته کومه صاحب نصاب دی نه وای که ثواب ملاوي او بیا د دې نصاب څومره دی څومره نصاب باندې قرباني واجبېږي نو دا وخت سره چې دینو ریټونه ګډوډيږي د سپینو زرو نصاب چې دینو 152 تولې ده هم د سپینو زرو نصاب چې دینو 52 تولې ده 250 نیمه تولې چې چا سره 250 نیمه تولې سپین زر دي یا د دې مناسب پیسې دي نو د باندې قرباني واجب ده د باندې زکات ورکولم واجب دي د بل زکات هم نشي غسته د صاحب نصاب دي یا ونی می تولی سره دی ور سره نو د صاحب نصاب دی خو که یو ور سره نصاب نه برابرېږي سرو ونی می تولی نشتا د سپینو سره و 250 نیمه نشتا نو کلګ لګ ور سره نو دا بیا یو ځکیږي د سپینو نصاب ته براوړي د احناف علماء دا قول دی لکه یو سړی سره 2-3 تولی سپین دی یو تول سره دی نو 2-3 تولی سپین بد د سرو سره یو ځکی بیا بد دی قیمت لګي نو سپین خوارزان دي نصاب بیا د اسروم سپینو تراوړي نو بیا چې دا پیسې دومره برابرېږي چې پاغه 250 نیمه تولې سپین کیږي
نو بدا سړی صاحب نصاب دی وخت چې تقریبا سړی سره 140 150 پورې تقریبا دومره پیسې وی کاغه نارینه او کاغه زنانه دا به قرباني کوي په دې قرباني واجب نو قرباني د ساروي شرطونه کم دي چې هغه کې دا پکې نه نو قرباني نه کیږي ګوره د ساروي وټول اندامونه چکه یو ساروي دی چې د هغه اول خدا واوري د عمر مسله به څنګه نو د عمر په مسله باندې ځان پوه کوي ګډه او بيزا چې دا چيله چې دی دا واړه ساروي څومره چيري نری مال چوته وي د دې د پاره کال لازمی دی چې یو کال تیر شي کالی پورا شوی او دویم کال شروع شوی معنی پر دویم کال کې یو سورج تیر شي وي په نو د دې قرباني جایز خو کله کال نه یو رزم کمی نو قرباني پینې کیږي یو رز خو پرې د یو غنټوم کمی راځي نو قرباني پې نه کیږي البته ګډ هغه ګډ چې هغه د لم والا دی او هغه دومره سرب دی دومره طاقتور دی دومره تکړه دی چې د کال د ګډ سره ودرې نو داغه سره پته نه لګي خو د شپږو میاشتو دی نو د شپږو میاشتو پاغیم بیا کیږي خو خبره دادا چې دا د مجبوری په حالت کې عام حالاتو کې د شپږو میاشتو نه دی لاول پکار الا ايعسر علیکم حدیث کې راځي چې دا پتا سو ګران شي او تاسو ته د کال نه ملاویږي نو بیا د شپږو میاشتو حلال کا باقی کسار ار یو ساروی ر کچېلې ر ک بيزاده او ک ګډه دا دا به د شپږو میاشتو نه بلکې د کال اګوري ک د کال نه یو رزم کمینو قرباني پینې کیږي غاخ لازمی نه دي د دې غاخونو مثال داس د لکه د ګيري د باز خلکو ګيره زر راځي تانه بکشری او داغه بلوي لوي ګيري د باز خلکو بدن هغه سوړي نو داغه ګيره په مزه راځي نو دغه شان غاخونم د باز ساروي هغه زر کیږي د باز ساروي چې دنو غاخونه هغه په مزه باندې راوځي دغه شان بلوغ باز انسان زر بالغ شي بدن کی گرمای شي زر بالغيږي باز انسان په مزه بالغيږي نو دا خبره ده چې په ساروي کې غاخ شرط نه دی چې خامخا به غاخ وي بعضی کې دونی مکالو تورسیږي او غاخ یو اما دا وړو کې ساروي یو نیم کال تورسي او غاخ نه کړي او بل به د کال مخکې کړي نو کته وګوري نو اخو لدی نه مشر ده نو څنګه پاغنه کیږي په دکی خبره د عمر دا غاخ شرط نه دی لازمی نه دی مسنه دا ویل کیږي په ګډو بيزو کې هغه تا چې داغه کال شوی او دویم کال شروع شوی دي ته وای مسنه په دې نورو کې په دې لوی سارو کې کاغه غوادا که غوې دی او کاغه میخه دا او که سنډا دی او که جوټه ده د دې چې 2 کال برابر شي او دریم کال شروع شي نو قرباني پی جایز که 2 کالونه کمی یو رزم نو بیا هم پاغي قرباني جایز نه ده دی کې مغاخ شرط نه دی بس میات شرط دی یو سړی د خپل کور ساروي دی وای لنګ شو میخه لنګ شو باقاعده تاریخ ورته معلوم دی ایزان سره لیکل دی او دغه ساروي هغه داسې دی چې د حسابو کې یو خو زمونږ د خلک په حساب نه پیږي دی انګریزي حساب کوي په پلاني تاریخ باندې لنګ شو او نن دا پلانې تاریخ د 2 میاشتو شو انګریزي خو ټوله سپکه د 28 دی سپکه د 32 راغلي دي کنه 31 دی پکې دا نه دي سړیا دا اسلامي میاشتې دي چې د اختر نه مخکې غوا میخه لنګ شوې ده نو یو اختر چراغ نه دی کالو شو بیا چې بل اختر راغی نو 2 کال وشو بس خبره خلاصه ده دا اسلامی حساب باندې د شریعت څومره احکامات چې دي دا اسلامی سره تړلې شوی دي بعض خلک وایي چې اختر خلاص ورځ مخکې راځي کنه لس ورځ خو زمونږ غوا یا تر ورځ خو مخکې لنګ شو د اختر نه خو اختر خلاص ورځ مخکې راځي نو راځي دي کنه دا خو اسلامی میاشتې دي بس خبر خلاصه ده لس ورځ مخکې راغیم کالو شو او کله ورځ د ناراضي ماغه کال به مطلب اسلامی میاشت کمدان او هغه کله ورځ مخکې راځي نو کال دی د کال نه مخکې خو چې دنو قرباني نه کیږي و اختر ناراضي خو کال برابر شنو ال اختر راشي کړه او اوخ چې دی اوخه چې دا مسنه پای کې اغه ته وای چې داغي سلور ان 15 کال داغه برابر شي
دې ته ویل کېږي مسنه. نو دا چې د 15 کالو نه کمی نو د هغې قرباني نه کېږي. دا شرطونه دي د وجوب د عمر د قربانۍ چې دی نه کمی نو قرباني پې نه ده جایز. دویمه خبره واورئ، دا کم چې وړوکی څاروی دی که هغه ته په 1 کروڑ باندې ولې نه چې وایخلې، خو مطلب چې ګډه ده یا ګډ دی یا چیلی دی بیزه ده، نو د یو کس نه سیوا په دې کې نشي مقررولی، په یو کس به حلالې، بس د یو کس نه سیوا نه کېږي. او کم چې لوی څاروي دي که غوا ده که غوی دی که میخه ده او که سنډا دی حتی که اوښ دی نو په دې کې تر 2 پورې کسان شریکېدی شي، یو نوالی 2 پورې کسان په دې کې شریکېدی شي. د دې عوامو ذهن کې بعضې وخت کې دا اشکال دی، ما ته ډېر خلک ټلیفونونه کوي، یره جی مونږه 4 کسان یو، مونږه چې د 6 کسان یو. دې کې د طاق او د جود څه خبرې نشته، که په 4 حلالې که په 3 حلالې که په 2 حلالې که په 1 حلالې که په 5 حلالې که په 6 که په 8، خو د 2 نه د سیوا نه بس که جوتی او که طاقي څه خبره نشته. نو په لوی څاروي کې 2 پورې کسان شریکېدی شي او وړوکې څاروي کې صرف 1 کس دی، دویم کس ځان سره نشي شریکولی پیسه کې. نور ضروري شرطونه ځان سره په دې مختصر وخت کې دا واخلی، ځکه تاسو به ځان له څاروي ګورئ ورځې لګي دي، نو دې ته به سوچ کوئ. الله د څاروي نظر به خیال ساتئ، دا نه چې ته خالی بس سرمنې ته ګورې. که د کم څاروي 3مه حصه یا د 3مې حصې نه سیوا نظر ختم و، په دې څاروي قرباني نه کېږي. پوه شوې؟ سترګې بعضې څاروي په سترګو ړوند دي نو په ړوند څاروي قرباني نه کېږي، دا عیب دی. که 1/2 حصه نظر ختم و د 1 سترګې هم قرباني پې نه کېږي، 3مه پوره ختم هم نه کېږي، 3مې نه کم نو خیر دی. دا خبره به ځان یاد ساتئ. کم څاروی چې هغه دومره ټپ دی دومره کمزوری دی چې هغه منحر ته د حلالولو ځای ته نشي تللی، نو دومره په ټپ څاروي قرباني نه کېږي. یو څاروی دی چې هغه ګوډ دی، نو که داسې ګوډ دی چې هغه د خپه بالکل لګولی نشي او په 3 خپو باندې روان دی، نو په هغه قرباني نه کېږي، دا عیب شو. او که معمولی ګوډوالی دی لګی یې ګرځي پې څه مسله نه او معمولی ګوډ مزل کې ښکاري، نو دا څاروي باندې قرباني جایز ده، دا څه مسله نه ده. یو څاروی دی چې د هغې غوږ یا لکۍ 3مه حصه کټ ده یا د 3مې حصې نه سیوا کټ ده، په دې قرباني نه کېږي. د 3مې حصې نه کم غوږ کټ دی نو په هغې قرباني جایز ده، د 3مې حصې نه کمه لکۍ کټ ده نو په هغې قرباني جایز ده. خو ته خپل سوچ هم کوه، هسې نه د سارو د لکوګانو فرق دی. یو میخه د هغې لکۍ به اوږدی نو بلې به لنډی، یو غوی د هغې لکۍ اوږدی د بلې لنډی. یو ورځ منډایي کې څاروی هم کته نو بس یو سړي میخه راوستې وه، نو ما ته یو سړی وستا چې راشه دی د لکۍ کټ ته دا وګوره چې په دې قرباني کېږي که نه. د چا چې څاروی و نو هغه دا زور لګو چې کېږي او د نورو شکو، نو هغه موږ به ورته ویل چې ورور لکۍ خو کټ ده استاد جي، وایي دا د 3مې حصې نه لږه کټ ده، نو کله به د 1 میخې لکۍ به ناب کول او کله به د بلې میخې نه کول. نو ما هغه ملګري ته ویل چې ورور ته ما له کار سره ګورې، ما سره خلک سره په جنګ کې وایي به چې ما څاروی راوستی دی او تېره باندې پاتې کې، خو ما درته مسله وښو د ته ولې په دې نه پوهېږي چې 3مه حصه کټ یې نه کېږي پې. وایي زما شک دی چې شک دی نو بل ځای کې واخله، د شک کار سره کې. خبره دا ده چې د څاروي په لکۍ کې هم کار شته. 2 میخې به یې د یوې لکۍ اوږدی د بلې لنډی، 2 غواګانې یوه بالکل ځمکې ته لکۍ رسېږي او بلې هغه لږه لنډی. نو ته به دا اندازه لګی چې د دې کټ څومره ده او د هغې هغه اندازه د هغې یختو نه لګي، بیا چې یخته د کم ځای نه شروع کېږي د څاروي هغه چې ببر ځای بیا مچان چې پرې ځان نه شړي. غوږ اندازه ولګوه چې دا څومره کټ دی، که 3مه حصه کټي یا د 3مې نه سیوای قرباني پې نه کېږي، لږ کټي نو قرباني پې جایز ده. یو څاروی دی چې هغه د هغې تی خراب دي، خراب معنی دا نه ده چې کټ شوی دی چېرته، که تی روغ هم دی خو پی تی نه راوځي. د څاروي د تی خرابېدل دغه مرادي چې وچ شوی دی پی تی نه راوځي. نو غوا او میخه د دې څاروو چې دی نو 4 ته یې نه که نه، نو که دې کې یو خراب دی
هغې نه پی نځي خو د دریو نه پی راځي نو په دې قرباني کېږي ځکه اکثر سم دي نو اکثر له حکم د کلی خو که دوه خراب دي او دوه سم دي نو بیا په قرباني نه کېږي ولا شطور په هغې څاروي قرباني نه کېږي چې د هغې نیمه غولانس هغه خرابه ده نو چې دوه تینه خراب شي خو نیمه غولانس خرابه شوه که نه بیا په هغې قرباني نه کېږي خو دیر ته سوچ کوئ دا حکم د هغې څاروو دی چې هغه څلورو تینو والی کم چې د دو تینو والی لکه ګډه او بیزا چې د هغې یو تی سم دی او یو تی وچ شوی دی اکثر دا بیزي د دې دا یو تی وچ شي که نه نو دې تم سوچ کوئ یو تی بیزي باندې قرباني نه کېږي په یو تی ګډې باندې قرباني نه کېږي ځکه د دې نیمه غلام پوچه د حساب کې شطور په دې کې دا دی چې نیمه نو نیمه خو د دې دوه تینه دي چې یو خراب شو نو خو نیمه خرابه شو نو چې ګډه او بیزه نو د هغې چې یو تی سمي یو خرابي قرباني پې نه کېږي یو څاروی دی چې د هغې غاښونه غورځېدلي دي نو که داسې غاښونه پرېوتي چې دا ځان مړولی نه شي نو بیا په دې قرباني نه کېږي او که داسې چې یو څو غاښ دوه درې پرېوتي دي او دا ځان مړولی شي نو بیا ټیک ده چې وروره پخېږي را پخېږي به نه ځکه دا اکثر د زوړ څاروي پرېوځي او قرباني جایز ده قرباني کېږي ځکه چې اصل شی د غاښونو نه څه مراد دی څاروي ځان مړول دا څه غاښونه خو څه شونډې خو نه سرې کوي چې غاښونه بې مزه کوي او نه چې دی نو دای چې ګنې غاښونه یې وتي نو څوک زنانه ده څوک په نکاح نه اخلي خو صرف د غاښونو مطلب څه دی د حیواناتو ځان مړول چې کوم څاروی ځان مړولی شي او د خپله خېټه باندې غاښونو باندې ځان ساتلی شي مانه مالک ولې داسې شی نه ورکوي چې دا ځان نه شي مړولی راشه دا ور واړوه یا ولې داسې نرم خوراک پخوي لکه د الوا چې دا ورکوه چې ځان پې مړی نو بیا په دې څاروي قرباني جایز ده سرن له لاړ شي ځان مړی په کور کې ځان مړی نو که غاښونه مات شوي هم د قرباني پې کېږي مونې څاروی چې دی مونې دا ښکرې چې پیدایشي نه وي بېشکه قرباني جایز ده د دې څارو دوه قسمه غوږونه یو ته موږ بوچی وایو د هغې داسې وړوکي وړوکي غوږونه او یو خو دار څاروي بیا د هغې مناسب وي لکه د بعضې بیزو غوږونه چې دی نو دا دومره وي چې ښکته زانګي داسې او دا بعضې پکې داسې چې د هغې داسې وړوکې وړوکې غوږي ای ته موږ بوچی څاروی وایو دا چې کم پیدایشي واړو غوږونو والا دی د دې قرباني جایز ده په دې کې هم شک نشته چې قرباني ټیک ده خو دا واوره چې کم څاروی د هغې ښکر مات شوی دی نو د مات ښکري څاروي حکم بدای که د یو څاروي د ښکر نه هغه کڅوړی غونې وتي جایز د قرباني ښکر نیمه کې مات شوی دی یا په ویښ کې مات شوی دی خو سر ته تکلیف نه قرباني جایز ده خو که دا ښکر داسې مات شوی دی چې د هغې نه دماغو ته تکلیف دی د هغې نه چې دی نو سر خرابېدو خطره ده نو بیا په داسې مات ښکري څاروي باندې قرباني نه کېږي دا هغه لازمي او ضروري او څو مسایلو انشاءالله باقي به ورپسې نورو جمعو کې راځي خو ډېر کوشش د دې خبرې وکئ چې دې وخت کې دوکې ډېرې زیاتې دي په قسمونو به د خلکو نه دوکه کېږئ او وروره اکثر پکې داسې کنه چې په الپۍ باندې ورپسې لکۍ ګورې تړلې ښه لکۍ مکۍ ولک ډېر سوچ کوئ که نه دې پسې په الپیان هم ډېرې کلکې کړي اکثر ترې وغورځېږي چې لږې د لکۍ نه راونیسي بعض ورپسې بیا چې دی نو دوباره ټوچین کړي د بل څاروي نه چې حلالي کړي د هغې نه کټ کړي او د هغې پسې ولګئ نو دې خبرو ته به خیال کوئ بعضې خلکو داسې هم کړي د ظالم زامنو چې هغه شته غاښونه تې ایستي او نورې وله په الپۍ باندې لګولي ښه تا ته به وایي چې دا وګوره غاښونه دي دوه غاښی دی او څلور غاښی دی خو ګوتې که دې ورډې نو هغه به ستا لاسو کې راشي په الپۍ یې وله غاښونه لګولي چې دې ته خیال کوئ چې دوکه هم څوک نه کړي دا لازمي او ضروري خبرې وي د قربانۍ د مرګرو په دې وخت کې دا لانجې ډېرې چې ستا سره قرباني نه کېږي او تا سره قرباني نه کېږي مسلمان دی موحد دی کاروبار حلال دی نو بالکل قرباني ورسره جایز ده د یو سړي پیسې حرامې دي خو ټولې حرامې دي نو هغه سره قرباني نه کېږي او که چېرته یو کاروبار د ګناه دی او حلال کاروبارونه هم شته دی نو داسې په دې زمانه کې پرښتې به ډېرې کمې میلاویږي چې د هغې د ایک نه تر اخره پورې ټولې پیسې حلالي خو چېرته چا به چې دی نو الوګان خرڅ کړي نو دوکه به یې کړي لاندې به وله غټه واړه اچولي د پاسه به یې پې غټه اچولي چا به چې دی نو اوږه خرڅه کړي نو دوکه به یې کړي دا ارامې نه دي څه
چا به ساروی خرڅ کړي نو دروغ به پکې ویلي دا رامې نه دي څه چا به بل شی خرڅ کړي پيو کې به اوبه اچولي نو ولې دا رامې نه دي څه نو دی به یو ته وي ته سود کې او دا زه خو سود نه کوم دا ته څه شی کې دې ته سوچ کوئ هسې اول سره رشتې او خفګانونه مه جوړوئ ټیک دا د یو سړي تا ته یقین دی یقین چې د ده په پیسو کې حلال روپۍ نشته ټولې پیسې حرامې دي نو داسې سړي سره قرباني جایز نه ده او چې تا ته یقین نه دی شکونه په مسلمانانو مه کوه د چا تذلیل او بېعزتي نه ده پکاره البته دا یو خبره واورئ د دې تپوس خلک ډېر کوي او دا اهمه مسله هم ده چې په قربانۍ کې تاسو ته ما ویل 2 پورې کسان شریکېږي خو د هر یو به یو برابر حصی داسې نشي کېدی چې یو زله غریب یم خیر دی ماله پکې کمه راکېدی بل ته وایي ته به یوه نیمه حصه کور ته ویسې او ماله به نیمه راکې او دواړه به شریکې پیسې واچو زه به لږې واچوم ته به ډبل واچې داسې نه کېږي هر یو به د خپل حصې برابر مالکي خو په یو حصه کې 2 کسان نشي شریکېدی د چا پلار مړ شو او زامن یې پاتې دي او دا شریک دي کاروبار شریک دی پیسې شریکې دي یو کس قرباني کوي او وایي موږ په شریکه دا یوه قرباني کوو نو چې په شریکه شوه نو دا په یوه حصه کې ګڼ کسان رالل او په یو حصه کې خو یو کس ضروري دی نو چې دا په یو حصه کې ګڼ رالل نو د دوی ونه شوه او چونکې د 2 کسانو نه سوا قرباني نه کېږي نو نورو سره هم دا سوا شو نو دا نورو ونه شوه نو دلته دا سوچ کوئ چې قرباني کې یو سړی داسې تپوس ته کوه چې بای دا قرباني تاسو خو ورونه 3 4 او قرباني هغه نور نه کوي او ته یې کوي نو دا تاسو په شریکه یو قرباني کوي کاغه وي او بس ته مکه وروره تاسو مون قرباني نه خو کاغه وي چې نه دا پیسې ما ګټلې دي انور کشران دي دا غي څه کاروبار نشته زما ګټه وټه ده او هغه زما له اختیار را کړی دی چې تخپل ځان له قرباني وکړي نو هغه خو صحیح ده چې د اختیارمند دی او د هغه اختیار او اجازه ور کړی دی او د ځان له قرباني کوي نو هغه خو ستا خو خدای لکه ته چې قربانیو کې په ټولو خلکو خوري نو هغه هم په خپل خويندورونو بیا خوري کنه څه مسله نشته بیا دا په قربانۍ کې په یوه حصه کې ګڼ کسان نه دي دا یو کس دی نو بیا قرباني جایز ده دا مسائل ضروری دي باقی به ان شاء الله بل جمعه کې بیانو الله دې صحیح علم او د صحیح عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله